السلام علیکم مینه وال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نوښار کې د یوه سواتۍ جینۍ عزتمنو 2 میاشتې خپل خاوند سره تېره کړې. د هغې نه بعد عزتمنو د خپل خاوند نه وتښتېدله. خو عزتمنو دا یوه پته نه لري چې کوم خواته تللې ده. خو مینهوال داسې جینکۍ چې تښتي نو دې حتما د بل هلک سره په موبایل باندې ګپ شپ ساز کړی وي. نو هغه هلک ته یې ټیم ورکړی وي. د هغې نه بعد عزتمنو جینۍ د خپل کور نه وځي او د خپل یار سره په مخه باندې شي. راځئ مینهوال د دې خاوند خبرې تاسو سره موږ شریکې کړو چې دا خاوند څومره په بد حالات دی. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو په زندګۍ کې په پیل ځل باندې همداسې وشو چې یو خاوند خپلې ښځې ته وایي که ته په هر ځای کې او که ته هر ځای کې پسه وي خپل کور ته راځه، که ته نشې راتلی موږ ته ووایه چې موږ درپسې درشو. عزتمنو دغه ښځې چې دی نو د خپل خاوند سره یعنې 2 میاشتې تېره کړې، یعنې د واده 2 میاشتې شوې وي او د سوات اوسېدونکې وه، یتیمه وه. عزتمنو دغه شانتې د دې هلک مور هم ویلې چې راشه زه به دې زوی له وکړم. مینهوال چې کور ته یې راوسته 2 میاشتې وشوې، نه جنګ شته، نه سقه شته، نه بد شته، بس دغه ښځه د کوره ووتله چې دا 40مه ورځ دی. عزتمنو چې د دغه ښځې څه پته نه لګي چې کوم خواته تللې ده. خو مینهوال د دې خبرو نه پته لګي چې د دغه جینۍ د دې نه مخکې هم بل یار و او د هغه یار سره وتې ده. الله تعالی دې وکړي چې دوی له دې الله تعالی دا خپله ښځه کور ته راشي. زموږ دوستو عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.